ټولونه ډېر په محبت سره په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جما قدرمندو عزتمندو د ایمان په نور منور مسلمانانو ورونو، د مایوبل څنګ ته تشریف فرما معزز علماء کرامو، بالخصوص د دې پروګرام د دې محفل د دې مجلس سیاق و سباق روح روا حضرت مولانا عمران خان صاحب، اساتذه کرام او بالعموم ټول معزز سامعین او د موږ خویندې د موږ مندې د موږ ترندې، ټولو ته په دې بهترین پروګرام باندې مبارکیم یم او خراج تحسین پیش کوم مولانا صاحب ته چې په داسې علاقه کې او په داسې وخت کې چې نفسا نفسي عالم ده، هر سړی زه او ځان، هر سړی مړی خوراک، هر سړی په څه ناڅه پروګرام په څه ناڅه پریشاني باندې اخته ده. په دې پریشاني وخت کې په دې نفسا نفسي عالم کې یو کس رالټیږي، اخا د خلکو د مندو د خوندو د بچیو د دین غم، د بچیو د آخرت غم خوري، د خلکو کورونه په دین ورښایسته کوي، رالټیږي یو ځای جوړوي، یو پروګرام جوړوي، خلک راغواړي چې راسئ ورونو، راسئ چې په یو کور کې سره راجمع سو، د الله او د الله د حبیب خبره و، د الله او د الله د حبیب ویناوي وارو، او موږ هغه مقصد معلوم کو چې الله تعالی موږ را لګلی د کوم مقصد دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای، نبی علیه الصلاۃ والسلام په جماعت کې تشریف فرماو، صحابه کرام پیچرخېدلي وو، نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه ته دین ورکو، د دین تعلیم یې ورکاو. یو کس راغی د جماعت ته راننوت مسجد نبوي ته، داسې به د خلکو کې وکتل، یوه ټوکړه یوه فرجه یو ځای پیدا کو، په دې خلکو کې راتیر سو، منځ کې کېنوس. بل کس راغی داسې د خلکو ته داسې وکتل چې خلک تنګ سره ناستې، زه منځ ته ورسم په عذاب بسي، نو دی هغه د چپړکو د جوتو یو ځای کې کېنوس. یو دریم کس راغی، هغه چې داسې وکتل په دې مجلس کې په دې مجمع کې ځای نه و، چې ځای نه و، نه منځ ته راګډ سو، نه هغه د جوتو یو په ځای کېنوس، بیرته ولاړ، مخ یې وګرځاوه او ولاړ. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله خپل بیان مبارک مکمل کوی،
نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د خلکو ته د صحابه کرامو ته وفرمایل چې زه تاسو ته د دریو کسانو مثال بیان کړم چې یو راغی د مجلس منځ ته راګړ شو، بل راغی په جوتیو کې کېنوست، بل دریم بیرته مخ وګرځه ولاړ. صحابه ورته وکړې د الله رسوله قربان دې سي، ولې نه خامخا موږ ته د دې مثال بیان کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایي چې دا کوم کس په دې مجلس کې جای وغوښ او راننوت دې مجلس، دې سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان ورنږدې کاوه، د الله تعالی د رحمت په تمه او په امید باندې د لاره جوړوله، جای غوښت، تکلیف یې برداشت کو، خلک یې سره دورې دورې کړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې راغی. د دې لپاره چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه مجلس واروم، زه د دین خبره واروم. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د امید او تمه و الله تعالی په ده باندې خپل رحمت نازل کړ. دوم کس چې کله راغی د مجلس ته یې وکتل جای نسته، نو حیا ورله چې زه دا خلک تکلیف نه کم، پریشانه نه کم او لاړم نه. دا مجلس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا مجلس دی قال الله قال رسول، دا دته ډېر اهم ښکاره سو او هغه د جوتیو په جای کې کېنوست. داسې نه ویلې چې په نیالۍ جای نسته، داسې نه ویلې چې په ټغره جای نسته، داسې نه ویلې چې ما ته څوک مخ ته نه سو راولاړ، ما ته چا هرکلی نه وکوی، زه خو رابللی وم، چا سلام هم نه راته وکوی. راغی په چپړکو کې کېنوست، ده ته حیا ورله، الله تعالی په ده باندې رحمتونه نازل کړو. او چې کوم دریم کس دا چې کله راغی دې مجلس ته، په کار دا و چې جای وای که نه وای، که ولاړ وای که په یوه پښه ولاړ وای، ده ته په کار و چې دی بیرته د رسول الله له مجلسه نه وای ګرځېدلی، د مخ وګرځوه، اعراض یې وکړو، الله تعالی له ده مخ واړه. نو قدرمندو تاسې د مجلس ته راغلي یاستئ، دا مه یایئ ما په مولانا صاحب احسان کړی، ما په علماو احسان کړی ده، ما وخت رایستلی ده، ما کار پرې ایښی ده، ما مشینري درولې ده، ما دکانداري پرې ایښې ده. دا خیال او ذهن او یقین جوړ کړئ چې الله تعالی په ما دا مجلس له اورېدو زه ورته راوستل. که په ما الله نه راوړی، د ما د تا کور ته څوک راځي، د ما د تا دښمن ما تا کور ته نه راپرېږدو، ما تاسې له چا سره نه لګېږي، دښمن خو لرې خبره ده چې له چا سره ما طبیعت نه لګېږم کور ته نه راپرېږدو، یا لرې که ما په لارې بدي شي، ما بل ځای بدي شي، کور ته راته راولې، ما ته به بیټک کې ناست، زه به ده ته لاس ورچوم، زه به د په خدمت کې ولاړ یم، زه نه غواړم داسې سړی کور. نو چې ته یو داسې کس، یو انسان خپل کور ته نه راغواړې او نه یې خوښوې، نو الله تعالی چې څوک نه خوښوي هغه خپل کور ته نه ورغواړي. څوک چې دا نه یایي ما سره ټیم نه و، ما در سره لګېدله نه، څوک چې دا نه یایي ما کاروبار و مصروفه وم، دا یې وایه چې یا الله له ما کومه ګناه سوې ده چې تا زه له خپله کوره منې کړم، له ما کومه ګناه سوې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مبارک د بخاري شریف آخري حدیث بیانېدو، یا الله ما ته یې توفیق ولې نه کوره. نو دا په تاسې باندې الله تعالی لورونه ده چې الله تعالی تاسې دې مجلس ته راورسولاستئ. دا داسې معمولی درس نه ده، دا داسې معمولی کتاب نه ده. اصح الکتب بعد کتاب الله، د مسلمانانو دپاره تر ټولو اولین کتاب، تر ټولو اصح کتاب، تر ټولو معتمد کتاب هغه قرآن مجید. د قرآن مجید شاته دومه درجه د دغه کتاب، تاسې د قرآن مجید شاته دومه درجه چې د بخاري شریف ته، او عالم تر هغه وخته پورې پګړۍ نشي تړلی، یو عالم ته تر هغه وخته پورې علما پګړۍ نه ورتړي، یو عالم ته علما او د مدرسې وال تر هغه وخته پورې سند نه ورکوي، ډیپلومه د عالم نه ورکوي، تر کومه وخته پورې د دا بخاري شریف نه وي.
او چې تر کومه وخته پورې دا اخیری حدیث نه ویلی دته علما سند دی فراغت نه ورکوي دته د عالم درجه نه ورکوي یغ بخاري شریف په اخیری درس کې چې په مدارسو کې کله ختم بخاري ټول علما او طلبا ناس الله تعالی دې ونازي الله جل جلاله دې مو ګران ورور مولانا عمران صاحب په دنیا او آخرت ښایسته کې چې موږ او تاسو ته موقع راکړه چې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې وتلې مبارک الفاظ په خپل منځ کې بیان کو او وایر او بیا عمل کو یقینا ډیر مبارک مجلس ډیر مبارک کتاب ده او مبارکي ورکوم یغو خوند یغو بچیو ته یغو مور او پلار ته یغو دغه بخاري شریف مکمل کړه تاسو د پام وکئ موږ او تاسو په کورو کې د زنانه او څه حال علم بخاري شریف ترجمه تفسیر دا خو ډېرې لرې خبرې دي له سبحانك اللهم تر السلام علیکم پورې لمونځ ځینې واروئ څومره لمونځ یې صحیح بیا چې دغه یوه بچی عالمه سو مولانا صاحب کارګزاري بیان کړی چې په پاس 2 بچی دي چې 200 بچیانو ته سبق یې مدرسه چلی په 100 بچی ورته راځي علم دې حاصلوي چې د ما او د تا د کور یوه بچی دغه بچی ته کېنیسي دا بخاري شریف مکمل کړ دا به قرآن تیر ویایي دا به حدیث تیر ویایي دا به د زنانه او مسائل تیر زده کړي بیا به کور ته ولاړ شي بیا به د کور ټولې زنانه په دې راټولې شي له مدرسې جوړه شوه که نه شوه جوړه دا د مدرسې بنیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ښیي اوله مدرسه د اسلام جامعه صفه وه مدرسه صفه وه چې په مدینه منوره کې بیا دار ارقم نبی علیه الصلاة والسلام یې بنیاد یې ښیي زنانه او ته چې الله جل جلاله او اسلام څومره عزت ورکړی ده په یوه مذهب کې هم نشته نن سبا په مسلمان باندې اعتراض کیږي د اسلام زنانه او ته عزت قدر او حصه یې نه ده ورکړې د زنانه او قدر ډېر کم ده په اسلام کې ما ورته ویلي ولې د موږ دغه خلک چې لږ د عصري تعلیم زیات وکړي بیا څومره د عصري تعلیم طرف ته په مخ ځي د اسلام دغومره لرې کیږي ولې د عصري تعلیم په لاس کې د بل چا ده د بد مذهبو په لاس کې د داسې خلکو په لاس کې ده چې هغه باقاعده په کالج یونیورسټۍ کې بچیانو ته یې چې ګوري چیرې علماو سره کښېنئ دا هغه د غرو خبرې درته کړي دا هغه زړې خبرې درته کړي جدت طرف ته راسه نوي علم طرف ته راسه نو هغه یې چې یو پلار وفات سو زوی ته 2 حصې ورکېږي لور ته 1 حصه د میراث ورکېږي دا 1 حصه ولې ورکوي ولې 2 نه ورکوي ولې زوی سره برابره حصه ولې نه ورکوي بس تر دغه جا پورې د دوی علمي د دوی فني د دوی پوهې په مخه دې دین معلومات نشته نو ما ورته وایي چې ګوره دا بچه ته دا زوی ته چې 2 حصې ورکوي للذکر مثل حظ الانثیین دا بچه ته چې 2 حصې ورکوي او لور ته 1 حصه ورکوي دا بچه باندې دا 2 حصې هم کمې دي په دا لور باندې دا 1 حصه هم زیات څرنګه کله چې پلار وفات سو زوی ته 2 حصې ورکړې لور ته 1 حصه ورکړه د زوی ته اسلام یایي چې ته به اوس د هغې مور کفالت هم کې چې خاوند یې وفات شوی ته به د هغو خوندو کفالت هم کې چې تا ته زړه پاته شوي ته به د هغې بیبي کفالت هم کې چې د تا په زوجیت کې ده ته به د هغو بچیانو کفالت هم کې چې تا ته الله تعالی درکړو دی به د 2 حصو کې خپله مور خپلې خوندې خپل ورونه خپل بچیان خپله بیبي دا ټول ساتي دا 2 حصې به دې ټولو لګوي او لور ته یې چې تا ته اسلام دا 1 حصه درکړه د پلار له میراثه دا 1 حصه درکړه دا خالي د تا د بل دوم کس حصه نشته در سره نو تاسو وایئ چې دا زوی ته 2 حصې زیاتې دي که کمې او دا لور ته 1 حصه زیاته ده که کمه ده زیاته ده د هر حکم یې دغسې ده
اسلام دومره عزت او احترام ورکړی تر اسلام مخته به دا بچي ژوندۍ ښخېدلې. ولې به ژوندۍ ښخولې؟ یو جاهلانه غیرت وکړي چې څرنګه به بیا د ما خور لور بل چاته ناست دی، زه دا نه سم قبلولی. بچي به لږ په ټوپو سوه، لږ به په منډه سوه او لږ بیا تګ مګ شروع کړي، خبرې به شروع کړې، کډی به ورته پرېکړو، ژوندۍ به یې کړي ښخه. واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، چې کله د دې بچیو پوښتنه کېږي په کومې ګناه یې تاسې مړې کړاست، په کومې ګناه یې تاسې ونیولاستئ چې ژوندۍ یې ښه کولاست، د دغو بچیو به پوښتنې کېږي. اسلام چې کله راغی د زنانو ته دومره عزت ورکړو، دومره اکرام یې د زنانه وکړو. هغه خلک، هغه عرب، هغه دنیا چې بچی وې پیدا سو لکه په کور کې چې بې غم راغی، ټول به پرې غمجن وو. بیا هم لور پیدا سو او هغه جهالت نن سبا بیا شروع. تاسې اکثره به د اخبارو کې یا خبرو کې هر وایي یا څلرمه پنځمه لور یې پیدا سوه، خاوند یې راولاړ سو ښځه مړه. ولې؟ تا همیشه لونه پیدا کړه. دا جهالت ته که نه ده؟ اسلام چې راغی دا بچیو ته دومره عزت او قدر ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چا چې درې بچی وي الله تعالی درې بچي ورکړي، درې لونه الله تعالی ورکړي، دا یې رالو کړې، وساتلې، تربیت یې وکړئ، واده یې کړې، دا درې بچي به دغه مور پلار له ځان سره په خپله جنت ته ولي. دا اسلام داسې سپیشل ولې بیان کړی دا بچي؟ د دې لپاره چې د کومو خلکو، د کومې دنیا، د کومو انسانانو په زړه کې د اولاد د بچی دپاره، د لور دپاره دومره نفرت پیدا شوی ده، اوس یې تر هغه زیات عزت ورک. یو صحابي راولاړ سو. نن سبا خو موږ د خلکو ته سترګې وځي، یو راسي مصلې پوښتنه وکړي چې دم ثواب یې د موږ هم ثواب. په میاشتو میاشتو علما پوښتنې کوي، عوام پوښتنې نه کوي. ولې؟ په کار هم نه دي. کاروبار کار څرنګه چلی د موږ استاد دامت برکاتهم العالیه د بخاري شریف استاد، هغه به ویلې دا امیان یو ورې پوښتنې کنه چې بیا یې کې بیا دا پوښتنې وکړي مولانا صاحب یا راته ویلې چې دغه سبحان الله سبحان الله سیایو دا له دغو خوا به شروع کوو که بې له پاسه را شروع کوو، سبحان الله به داسې یایو که بې له پاسه را شروع. بل یې راغی زه په دفتر کې کار کوم چې زه کومه کرسۍ باندې کېنم، په هغه باندې کله زنانه هم کېني، کله چې زنانه ویښته په دې کرسۍ پروت دی، زه کېنستی سم که نه سم کېنستی. یعنی الله تعالی دغه زنانو ته، بچیو ته، لونو ته دا عزت ورکړو. نو یو صحابي راولاړ سو. دا د صحابو په موږ او تاسې باندې دومره احسانات چې کومه خبره د موږ ذهن ته راځي چې دا هم له چا له نبي علیه السلام پوښتنه کړې وای، صحابو پوښتنه دې نه کړې، بلکې دا د ښار صحابه، د مدینې منورې صحابه دا فرمایي چې دا د دیهاتو صحابه موږ ته دومره فایده راکوي. بالفاظ دیگر کوچیان صحابه، دیهاتو صحابه چې رمې به ورسره وي، په ښار کې به نه سوی اوسېدی، دا یې موږ ته دومره ګټه او فایده راکوي چې موږ له ډېرو خبرو له پوښتنې چې ځان شا کوو، حیا راته ودرېږي چې څرنګه به په مجلس کې موږ دا خبره کوو. دا د دیهاتو د بانډو صحابه دا راسي او له نبي علیه الصلاة والسلام چې هره پوښتنه خلاصه کړي، هره پوښتنه کې چې کومې خبرې موږ په سینه کې دفن کړي یا موږ په زړو کې نیولي او په خولې یې نسو راوستی، دا د دیهاتو صحابه په پنډ مجلس کې له نبي علیه الصلاة والسلام هغه پوښتنه وکړي. نو یو صحابي عرض ورته کوي د الله رسوله که چا دوه بچې وې، دوه بچې یې وساتلې، رالو یې کړې، تربیت یې وکړو، واده یې کړې، نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې هغه دوه بچې به د ده او د جهنم په منځ کې پرده شي. دا دوه لونه به د ده او د دوزخ په منځ کې پرده شي، دی به دوزخ ته نور پرېږدي. یو صحابي ورته اوس زما د تا په ذهن کې راځي چې ما خو یوه لور ده، دا د یوې لور مقام. یو صحابي ورته راولاړ شو، ای د الله رسول که د چا یوه بچې یوه لور یې وه، تربیت یې وکړو، وساتله، رالو یې کړه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې یوه لور یې رالو کړه، تربیت یې وکړئ، هغه یوه لور به هم د ده د دوزخ په منځ کې پرده شي. اوس به ځان سوچ کو چې موږ څومره توجه ورکړې ده دې بچیو. صحابیاتو کې مفتیان هم وې، عالمان هم وې. بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته به صحابه راتلو پوښتنې ته، مسایلو پوښتنې به یې نه کړې. حضرت اسما
رضی الله تعالی عنها نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض کې اې د الله رسوله ته الله تعالی نارینه او زنانه دواړو ته پیغمبر را لګلی، ته د دواړو دپاره رحمت یې، د دواړو دپاره نبي یې، د دواړو دپاره پیغمبر یې. موږ چې ګورو دا نارینه په ثواب کې تر موږ مخته دي، دا د ښځو د زنانو جذبې ته خو وګوره. یعنې دا جذبه نه وه چې ما ته د خاوندانو ته م وایي چې موږ ته کورونه پاخه را جوړ کړي، موږ ته د ګیس ولګوي، په لرګو پختن نه سو کړی، په اور پختن نه سو کړی، موږ ته د پلانۍ شی راوړی، موږ ته د پلانۍ شی راوړي. نن خو موږ دې شي ته ډېره توجه ورکړې ده. نن په پاکستان کې ناسته زنانه ولې د انګریزو فیشن کې؟ ځکه موږ موبایل په کور کې ورکړ. یو عامه خبره کوم، انشاءالله چابون دا حاضر مجلس یو مثال درکوم چې په دغه کې ناسته زنانه څرنګه د امریکې فیشن دلته کې په کالج په یونیورسټۍ کې په دې پنجاب کې ولې هلته خو نه دي تللې. موږ د هغه ټول تعلیم دلته په کور کې ورته راوستو. دا موبایل ګورئ د زده کوو یې په دغه طریقه تاسې چې له دینه لري، له قرآنه لري، له احادیثو لري، عالم بد پې لګېږي، مدرسه بده پې لګېږي، دین مسایل بد پې لګېږي، MP3 خوند ورکوي، موبایل خوند ورکوي، انټرنیټ خوند ورکوي، فیشن خوند ورکوي، تنګې جامې خوند ورکوي. دا چا ورکړي؟ دوی دومره وس نه و. د موږ او د تاسې زنانه خو ملایکې دي. زه کله کله چاته یم دا د موږ او د تاسې زنانه ملایکې دي. نو دغو چې کله کله دوام اخلئ څرنګه ملایکې دي؟ نه د امریکې له فیشنه خبرې دي، نه له سرخیو او پوډرو خبرې دي، نه له موبایل او له انټرنیټه خبرې دي، نه کالج یونیورسټۍ له تعلیمه خبرې دي. په دې کور کې په عزت او په پرده کې ناستې د لمونځ اودس کې بچیان د خاوند خدمت. دا دوی ته چا وروښول؟ در میان قار دریا تخت بندم کردی، باز می گویی که دامن تر مکن هوښیار باش. یا الله ته پښې دې راوتړلې د سمندر منځ ته دې ورغورځار کړم، اوس راته چې ګوره ګوره کالي دې لانده نیسي. موبایل مې ورکوی، MP3 مې ورته وچلوله، ټي وي مې په کور کې ورته کېښو، بیا ورته چې ګورې دا غلطو لارو راچپ سي. ټول به راچپ سي. حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راله، ای د الله رسوله ته الله تعالی دواړو ته پیغمبر را لګلی، هم زنانه ته هم نارینه ته. ای د الله رسوله څه وجه ده چې دا نارینه په ثواب کې او په اجر کې تر موږ ډېر په مخ؟ څرنګه؟ بار بار حج ته دوی ځي، نارینه ځي، جنازې کې شرکت دوی کې ثواب یې تر موږ زیات، د جمع لمانځه ته جومات ته دوی ځي، ثواب یې تر موږ زیات، د یوه ناجوړه پوښتنې ته دوی ځي، ثواب یې تر موږ زیات، د دوه مسلمانو روغبړ سره ورکي، صلح سره ورکي، مرکه سره ورکي، ثواب یې تر موږ زیات، جهاد ته ځي، ثواب یې تر موږ زیات. موږ په کور کې ناست یو، د دغو خاوندانو خدمت کوو، د بچیانو یې خدمت کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابو ته مخ راواړو او د صحابو ته وفرمایل چې ای د ما صحابو، د اسلام په باره کې تر دغې زنانه چا تر اوسه پورې ښه پوښتنه کړې ده؟ یعنې څومره عظیمه پوښتنه یې وکړه، څومره زبردست سوال یې وکوی چې دا نارینه په ثواب کې په مخ کې د موږ پشا یو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې ای اسما، ته م واروه او چې چا رالګلې یغو ته م د ما پیغام ور ورسوه او ورته وایه چې کومه زنانه په کور کې ناستی د خاوند اطاعت کی، فرمانبرداري کی، د بچیانو خدمت کی، د دې کور پرده ساتي، خپل عزت ساتي، دا خاوند سے بار تللی چې څومره د ثواب کار کی، که جهاد کی، که حج کی، که لمنځونه له جمع سره کی، که جنازې کی، په دې ټولو ثوابو کې دا زنانه ورسره شریکه. دا مبارکي ولاړ سي خپلو خپلو زنانو ته ټولو ته ورکوي، که چا زنانه نه وي ورته وایه، ورته ما له دین له کارو مه رامنې کوه. زه که دین کار ته ځم، که تبلیغ ته ځم، که حج ته ځم، که جنازې ته ځم، که د چا پوښتنې ته ځم، ته په دې ټولو ثوابو کې را سره شریک یې. الله تعالی څومره عزت ورکړی ده، څومره شان یې ورکړی دی زنانو او څومره. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ایما امرات صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت.
زنانه دپاره خو جنت دومره اسانه ده، نارینه دپاره ډېر سخت ده، زنانه دپاره ډېر اسانه ده. نبي علیه الصلاة والسلام 4 خبرې وکړې. په دې 4 خبرو زنانه عمل وکړي فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت. د جنت په کومه دروازه چې خوښوي، د جنت 8 دروازې دي چې په هره دروازه یې خوښوي دا زنانه داخلېدی. ایما امرات، هره زنانه صلت 5 چې 5 ټیمه لمونځ کړي. دا باید زنانه ته چې سستي کوي، د مازدیګر اذان ونهوسي ناستی سترګه پولې داسې عمل لمونځ نه ده کړی. لمونځ په ټیم قرآن سے هر جای د لمانځه ذکر کړی ده. اقیم الصلاة یې ویلی، ادو زکات یې ویلی ده، له لمانځه سره قیام ویلی ده، ادا یې نه ده ویلی. قیام دې ته ویل کېږي چې په خپل وخت باندې له پوره ارکانو واجباتو مستحباتو سره لمونځ وکړي، دغه ته اقامت صلات. ادا صلات دې ته ویل کېږي چې هر ټیم پې ولاړ شي ودې کړو لمونځ دې ادا کړو، فرض یې غاړې واړول، خو لیکن اقامت اقیم الصلاة اقیم الصلاة. ایما امرات، هر زنانه صلت 5 چې 5 ټیمه لمونځ کړي، وصامت شهرها، د رمضان روزې نیسي، وحسنت فرجها، د خپل عزت حفاظت، نه سرتور سر ګرځي، نه بې پردې بار ته وځي، نه د دې اواز پردي خلک اروي، خپل عزت ساتي. واطاعت بالها، او د خپل خاوند فرمانبرداره وي، د خپل خاوند خبره مني، خپل خاوند یې په تنګ نه وي، په عذاب نه وي د بد اخلاقي له وجې. نبي علیه الصلاة والسلام ته یوې زنانه ذکر وسو، د الله رسوله فلانۍ زنانه ډېره نیکه ده، ټوله شپه ذکر کې نفلونه کوي، ټوله ورځ روزه نیسي، فلانی عبادت کوي فلانی، لیکن اخلاق یې نه دي برابر، په خولو کې ډېره تیزه ده، بیکاره ده. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل جهنمي ده، دوزخي ده. بلې زنانه ذکر وسو، د الله رسوله فلانۍ زنانه خالي 5 ټیمه لمونځ، نه د شپې عبادت کوي، نه د ورځې نفلي روزې نیسي، خو اخلاق یې ډېر ښه دي. اخلاق یې څه مطلب؟ خاوند یې خوشحاله ده، بچیانو سره نرمه ده، په کور کې نرمه ده، دعوې نه وهي، خوله یې خوږه ده، زبان یې خوږ ده. نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل دا جنت دی. ایما امرأة صلت 5 وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بالها، د خاوند اطاعت کی، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت. د جنت په کومه دروازه دی خوښوي دا داخله ده. زنانو دپاره صرف 4 کار دي، دا د کې جنت ته د په منډه ځي. نو قدرمندو خبره له دې را شروع شوه چې اسلام زنانه ته ډېر عزت ورکړی. هغه عزت دی په پرده، په کور کې او په علم کې. یوه زنانه چې علم نه لري، او یوه خبره یې تاسې په وساطت سره د زنانه ته م رسوم. مخکې به دا کار ډېر و، واده ده، یو بچی چا پرېښی ده، بله زنانه چیرې په خېښو کې تللې ده، بچی یې د ووړ دا یې پرېښو، نږدې ده په کلي تللې ده په واده باندې، وږی سو تږی سو، دا بله راله، بېادبي ډېره معاف ضروري مسله ده. تاسې خپله یې شرع کې شرم نسته، دا دومره اهم او ضروري مسله ده. ډېر جای بیرته نکاح وي ودونه سره ختم، نو دا بچی راواخېست تې ته یې واچوي موړ یې بیرته کېږدي، له دغې سې چا موړ کړی ده، له دغې چې م یېري چې ما تی ورکړی، مور یې هم نه خبره، بیا د دغه بچی د دغې مور چې دا چا تی ورکړو، له دغې له لور سره یې نکاح روانه وي، بیا وروستی ته یوه ښځه زنانه کې وایي ستا خو دغه ته تی ورکړی. څومره جای دا رشته سره سوې ده، دوا سوې ده، حتی کې نکاح هم سوې ده، بیرته سره جلا سوي. شریعت د دې شی ډېر هغه ورکړي. اول خو ضروري نه ده، که ډېر ضروري نه وي، ډېره مجبوري نه وي، په بله طریقه باندې، او که چیرې چاته یو زنانه چاته تی ورکړو هم، خو بیا دې په یاد ساتي، ټول عمر به په یاد ساتي، ګواهان به پې کښېنئ دا بچه ته ما تی ورکړی، ټول پې خبرې، دا علم به له کومه جا راځي؟ ما او تا خو خیراتاو په جمعو کې چې بیانونه وارو، یوه ورځ هم زنانه ورته نه کړو. دا به دغه زنانه چې دلته علم حاصل کړو په دې مدرسه کې، په دې مدرسه کې عالمې شوې، دا به بیا کورو ته ځي، دا به بیا د 10 د 20 زنانو په منځ کې دا بیان کې، او بیا چې 10 زنانو په منځ کې دا بیان وکړي، بیا به دا 10 زنانه 10 جای نوره دا مسله بیان کړي. نو دا یوه ضروري او اهم مسله څومره کورو ته او څومره کولو ته او څومره خاندانو ته ورسېده. نو دا یوه رڼا ده پسې روانه ده، دا بتۍ دې پسې بلیږي، له یو بل سره کنیکشن لګېږي. موږ په لار را روان و، د کسان را سره و، دا
نو ما ورته ویل مولانا عمران صاحب چې کوم پروګرام کړی دی دا خلکو ته ویلې چې ورونو دا مندې خوندې ترندې دا به هم در سره راوړ. ما ورته ویل ما نه را په زړه کېږي چې موږ په عزیزانو د موږ خلکو کې چا داسې پروګرام کړی. دا خو ورته یایي چې واده مې د له فیملۍ سره به راځي، ښکارته مې ده له مېرمن سره به راځي، ښادي مې ده راځي بې، کوزده مې ده راځي بې. خو دا تر اوسه پورې ما نه دي اورېدلی چې چا ورته ویلي چې وروره د دین پروګرام مې ده، یوه جلسه ده، یو بیان به کېږي له زنانو سره به راځي او بیا داسې په عزت او پرده کې جای ورته جوړ. ما ورته ما موږ به وګورو دا ترتیب به ګورو، موږ به هم دا کار وکړو. که خلکو عزیزانو دا موږ چې تاسې دلته راغلي یو دغه اول پروګرام ده چې موږ کې ناست زنانه کې ناست دي، نیمه پروګرام بلکې تر نیمه زیات پروګرام د زنانه و. په دغه باندې به موږ او تاسې نیولي یو دغه زنانه لاس او د موږ او تاسې ګریوان به یا الله موږ په کور کې ناست یو په یو څومره خبر. هغه زمانه خو شته نه چې عالمان یې نسته. د موږ الحمدلله کور ته 2-3 استادانې راځي، ځان ته کمره یې ورته په کمره کې کښېني یا بچي یا زنانه سره پرې راټولې سي، مشرانو لمنځونه صحیح کړو، بچیو کلمې زده کړې، دواوې زده کړې، قرآن مجیدونه وویل، کتابونه راواخیستل. اوس خو په هر ښار کې عالمه پیدا کېږي، په هر ښار کې حافظه پیدا کېږي. بیا د تاسې لپاره خو دومره مبارک ځای ده دا چې تاسې په خپله مولانا صاحب ته دلته دته ضرورت نه و چې د منډې وهلی، داسې شاوخوا خلک سره راټول سوي وای، دغو ویلې وای چې دا مولانا صاحب د موږ او د تاسې د کور د آخرت د دین دپاره منډې وهي، راځئ چې موږ کومک ورکړو. هېڅ په 8 بجې به ځان ور ورسوو، څه خدمت ته څه منډه ده، دا خو د نوم کار نه ده، دا خو کامواري کار نه ده، دا خو د الله د رضا کار ده. موږ له لاهوره چې ما ته 10 بجې ټیم را کړی و نو ما ویلی چې په 10 بجې زه ورې ناست یم، اول پروګرام ده یا به دوم پروګرام وي، دا پروګرام به په تاسې ښایسته کېږي چې تاسې راتلاست او 5 نور در سره را روان کړي وای. نن به د مولانا صاحب زړه دومره و، نن به خوشحاله و چې واده ته که په رمو رمو ورځي، نن چې د دین د قرآن او د حدیث درس او پروګرام ده الحمدلله. هلته هم د مسلمانانو دومره مجمع ده. بله وارې چې راځئ له ځان سره 10 کسه نور راولئ. دا خو څه بخارتي هغه نه ده چې فلانی زه نه یم بللی، ته الله تعالی بللی، دا خو د الله ته حی علی الفلاح راسئ کامیابي ته، دا ټوله کامیابي ده، دا دین کار ده. دې ته به تاسې په خپله بلکې ستاسې به مولانا صاحب سره رابطه کوي، مولانا صاحب څنګه د بیان څنګه د پروګرام څه لیکلی ده، څه شي ضرورت ده، تاسې ولاړ شئ خلکو ته. د ګجرات کې پروګرام و نو بیان ته ورغلم، مولانا صاحب ته مې وویل ما دغه سواو نه په زراو خلک 2-3 زره خلک ډېر لوی کنات یې درولی و، 8 پسونه حلال و، 2 غوایي حلال و. مال دا شی د سوړ سره پرک و، یا یو بل هغه خوا را روان و مګ به تر غوږ رانیولی و، شاه ملا صاحب دام کې وزر، یو بل هغه خوا به جوب به لاس راچوخوان دا 50,000 روپۍ دا پروګرام کې واچو. ما یې دغو خلکو دا پروګرام را ښایسته کړو. صحیح ده تاسې په علاقه کې اول یا دوم پروګرام ده، سوکه به انشاءالله ټول ورسره بلد شي، خو چې بل پروګرام تر دغه 10 ګنا بهتری، 10 ګنا تاسې په دې کې شرکت وکئ، تعاون ورسره وکئ، منډه ورسره وکئ. دا د چا د نوم نمود د شهرت خبره نه ده، دا د الله د دین خبره ده. نو راځو خپل سبق ته. باب قول الله، دا د الله جل جلاله قول ده. امام بخاری رحمت الله علیه د آخري حدیث دغه ذکر کړی ده او ډېره ښه وظیفه یې کې راښولې ده، ډېره ښه یوه تصفیه یې کې راښولې ده چې دا وظیفه چې څوک کوي نو څومره برکات وي. باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، موږ به د قیامت په ورځ د عدل او د انصاف تله درو، د انصاف تله به درو. بیا به د هغه انصاف په تله کې څه تلل کېږي، نیک او بد به تلل کېږي. د ما او د تا کړي کارونه او ویل لفظونه دا به کې تلل کېږي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو کس به الله تعالی ته ودرېږي چې ده د نیکۍ او بدۍ به تلل کېږي، چې کله نیکۍ او بدۍ تلل کېږي نو دغه د بدیو تله به درانه شي، د نیکیو به سپکه شي، نو دی به ډېر ورته پریشانه شي. یوه جوبۍ، یوه بسخه جوبۍ د سره یوه ټوکړه دا به ډکه یې له څه شي، دا به څوک راوړي کې واچي.
نو داسې ورسې دغه طلبه پې درانه سي د نیکیو دا حدیث شریف دا د نیکیو طلبه پې درانه سي نو داسې کله راواخې وګوري خاوره به یې دا له دې تلې سره موافق حدیث ځکه یې بیانوم یا دغه طلبه پې درانه سي داسې وګوري په جوبۍ کې به خاوره یا الله دا کوم عمل ده نه لمونځ ده نه روزه ده نه زکات ده نه حج ده نه قرباني ده نه خیرات ده نه تلاوت ده نه ذکر ده خاوره ده د ما د نیکیو تله را درنه الله تعالی طرفه به جواب ورکیږي کف تراب القیته فی قبر مسلم دا یو موټی خاوره ده چې تا د مسلمان قبر ته ورواچي موږ تاسې قبر جوړو بیا هر یو مخ ته ورکیږي که لیږ نیت دا برابر کړو چې په دغه الله تعالی اجر راکوي دا خاوره وراچولې خاوره الله تعالی ماته د نیکۍ په تله کې کړي نو د ما تا یو موټی خاوره به هم د نیکۍ په تله کې راته ونیسي نو دا تله به دریږي دا تله به لګیږي د انصاف نو الله تعالی فرمایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه موږ به د انصاف تله درو وان اعمال بني آدم وقولهم یوزن امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې د دې حدیث پرنا د دې قرآن د آیات پرنا کې د بنی آدم اعمال او اقوال دواړه به تلل کیږي یعنی کړي اعمال او ویلې خبرې دا خبرو ته هم الله تعالی جسم ورکړي په تله کې به تلي دا رښتیا ویل به هم الله تعالی په تله کې وته دا صدقې خیراتونه به الله تعالی په تله کې وته د لمنځونه روزې تلاوت ذکرونه به الله تعالی په تله کې تلي او بل طرف ته به الله تعالی او ګناه هم تلي دروغو ته هم جسم ورکړي تلي هغه حرامو ته هم جسم ورکړي الله تعالی به تلي فاتله کې وان اعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس یا القسطاس العدل بالروميه قسطاس دا په رومي ژبه کې عدل ته ویل کیږي انصاف ته ویل کیږي دلته به څوک سوال وکړي دغه قرآن خو ټول په عربي کې ده دا عدل د رومي ژبې لفظ ولې کې راغلی دا داسې مثال لري لکه مثال یو لفظ راوخ یو شی راوخ صابون راوخ صابون ته په عربي کې هم صابون ویل کیږي پښتو کې هم صابون ورته ویل کیږي په اردو کې هم صابون ورته ویل کیږي فارسي کې هم صابون ورته ویل کیږي نو که چیرې په عربي کې څوک وایي چې ائتی الصابون ما ته صابون راک نو څوک دا نه شي ویلی چې عربي وي پښتو یې وویل په عربي کې هم صابون ورته ویل نو عدل په عربي کې هم عدل ته ویل کیږي انصاف القسط په عربي کې هم انصاف ته ویل کیږي او په روزمي ژبه کې هم عدل انصاف ته ویل کیږي واما القاسط فهو الجائر او قاسط جائر ته ویل کیږي ظالم ته ویل کیږي او د بخاری شریف اخیری حدیث ترازو حدثنا احمد بن اشکابه یا اشکابه دواړه اعراب ویل کېدی قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه دا د اسلام شان ده دا اسلام ته الله تعالی امتیاز ورکړی ده چې حدیث له نبی علیه السلام چار ویدلی ده لیغه صحابي چې چار ویدلی ده لیغه تابعي چار ویدلی ده دومره یوه لړۍ جوړه سي او هغه حدیث دومره مضبوط سي چې د یو چا ویل خبره نه ده یو سړی وایي فلاني داسې ویل چا درته ویل ما ته چا وویل چا ولې درته وویل خو دا په مجلس کې خبره یاده سوه دا حدیث هغه خبره نه ده موږ ته امام بخاري رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته دا خبر را رسولې ده احمد ابن اشکاب یغه ته خبر رسولې ده محمد ابن فضیل محمد ابن فضیل ته دا حدیث بیان کړی ده عماره بن القعقاع عماره بن القعقاع ته دا حدیث بیان کړی ده ابي زرعه ابي زرعه ته دا حدیث بیان کړی ده ابي هريره رضی الله تعالی عنه ابو هريره رضی الله تعالی عنه خپل نبی علیه السلام روایت دا موږ ته دین اسلام ټول د سینه به سینه را روان اسی چا ویل خبره نه ده یا ما په مجلس کې دا خبره واورېد دا ما مسله واورېدله چا ویله چا نه ویلې دا خبره نه یو حدیث بیا هغه د حدیث د راویانو پرت ټول سوی ده کوم یو ډېر زیات نبی علیه السلام سره اوس چې څومره حدیث تر ټولو زیات حدیثونه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت کړي تر ټولو زیات حدیثونه 1,15,000 حدیثونه دي د نبی علیه السلام کم و بیش په دغه کې تر ټولو زیات حدیثونه حضرت ابو هريره رضی الله عنه اورېدلي وجه یې څه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغی مهاجرو انصارو د انصارو کروندې وې زراعت یې و کرند رویه کړه فصلونه یې و
اب اکثره په یخ کې مشغوله وو. یو سات په نبی علیه السلام ته رالو، یو ټیم به نبی علیه السلام ته ورکاو. او کوم چې مهاجر وو یغو دلته کاروبار شروع کوي، چا تجارت شروع کوي، چا بل باره شی راوړ. نو څوک په تجارت کې مصروف وو، څوک په زراعت کې مصروف وو. لمانځه ته به راتلو، نبی علیه السلام ته به یو خاص ټیم ورکاو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه تجارت و نه زراعت و نه کاروبار و، فقیر و مسکین و، د نبی علیه السلام په قدمو کې به پروت و، همیشه به نبی علیه السلام سره و. نو کوم صحابي چې د نبی علیه السلام سره زیات وخت تیر کړی یغل نبی علیه السلام زیات حدیثونه اورېدلي. نو فرمای حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای قال النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام او فرمایل څومره مبارک هستی وي چې د نبی علیه السلام وینا به په خپلو غوږو اورېدله. د نبی علیه السلام نوراني چهرې او مخ مبارک ته به کتل، او د نبی علیه السلام موږ او تاسو 1400 کاله شاته د نبی علیه السلام حدیثونه بیانوو. یقین وکړه زه کله کله په دې مجلس کې ګورم چې هر څومره له دینه لرې خلک دي، د موږ په ظاهري نظر سره یرخیلي پتلونونه بیا اغوستي، لمنځونه به نه کې، دا مجلس کې هر رنګه مجلس روان وي، خو چې خالي یو عالم په دې مجلس کې وایي چې د نبي علیه السلام حدیث دا ټول داسې جک کښېني. نو زه یم چې 1400 کاله شاتم د نبی علیه السلام د حدیثو عظمت عزت قدر د هر مسلمان په زړه کې ده. په ظاهره که موږ تاسو څرنګه ښکاري، خدا زه چې اخره خاتمه به چا تر ټولو بهترینه وي. ما ډېر ځای داسې لیدلی مجلس لګیا وي، څوک څه یایي بحث هم بحثه، بله ورځ یو ځای ناست یو معامله کې سره ناست دا ټول د موږ دا قوم سره راجمع وو. نو تاسو معلومات الحمدلله د سلیمان خېلو مجلس کې خو بیا یو عام کس راشي بیا غږ نه سره اروي، او بیا دا جوړ بیدارۍ سره شروع شي. هلته خو موږ سره چیرې پنجابۍ ولاړ شته د موټر وخت هغه یې زه پوښتنه هم وکړه، بیا هم دعوې ولې سره وایي؟ دعوې هم نه سره وایي، د موږ د عزت وینا ده. موږ یو بله چې د کور د بچیانو د هر شي پوښتنه او ډېره ښه خبره ده. نو داسې مجلس او ډېر شور شرابه ورسره. نو ما ویل ما حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای نو ټول خاموش جای په جای کېناست. نو ما ویل چې الحمدلله چې خلکو په زړو کې د دین محبت دومره چې د یو بل خبرې ته غوږ نه لیو، چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نوم یې وارد ټول خاموش. ما یو حدیث ورته بیان کړ، تاسو به هم د خوند لپاره بیان کړم. ما ورته ویل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام ته عرض وکړ د الله رسول چې په قبر کې موږ یو په قبر کې مکیدي او فرشتې راځي او سوال او جواب را چکی، د موږ عقل فکر سوچ دماغ زړه دغه به یې که به بلې. نبی علیه السلام ورته وفرمایي ستا سوچ فکر دماغ خیال قوت زړه دا به هر څه دغه یې در سره. نو حضرت عمر ورته وفرمایل بیا یې ماته پرېږدي، بیا یې ماته پرېږدي، دا د هغه ګړبړ ده سره. نو ما تر دغه پورې مثال ورته وویل، ما کې چیرې خبره هغه ته سوه، کاغذو ته سوه، پوښتنو ته سوه، بیا یې ماته پرېږدي. او که له لبه وه بیا خواسي. نو دا د خلکو په زړه کې دومره محبت ته د دین. نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل، مولانا صاحب وفرمایي دغه اخري یو څو خبرې په اردو کې وایي دغه صحیح. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، دو ایسے کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں. اب سنتے جائیں. اب یہ جو طلباء کرام یا علماء کرام میرے پاس تشریف فرما ہیں، یا وہ میری بہنیں بیٹیاں جو صرف نحو پڑھ چکی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں جو مفرد معنی کے لیے وضع ہو. زید ایک کلمہ ہے، ماں پانی ایک کلمہ ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ پانی لاؤ، اب تو یہ کلمہ نہیں کلام بن گئے. اور یہاں پہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کو کلمہ کہا گیا، سبحان اللہ العظیم اس کو بھی کلمہ کہا گیا. حالانکہ ہر ایک میں تین تین کلمے ہیں، اور ان دو کو کلمہ سے تعبیر کیا، حالانکہ چاہیے کیا تھا؟ کلمتان یعنی کلامان. تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ کبھی کلمہ کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے. یہ خبری اطلاق کو خبر و باندم کی، یہ وہ خبر خبری
کلمہ شہادت مکسی آئی کلمہ شہادت کلمہ خو یو لفظ سے ویل کی جاؤ کلمہ شہادت کہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله څومره کلمې را لې او دغه ته یوه کلمه ویلې ده دغه کلمې چې مراد کلام د کلام د شهادت نو دلته چې ویلې دي کلمتان ای کلامان ہاں کلمتان دو ایسے کلمے ہیں حبیبتان جو محبوب ہیں الی الرحمن رب کو رحمان کو وہ دو کلمے بہت محبوب ہیں جب یہ حدیث میں کہا گیا کہ رحمان کو دو کلمے یعنی دو کلام بڑے محبوب ہیں تو عام بندہ تو کہے گا کہ یہ تو ہماری بس کی بات نہیں جو کلام رب کو محبوب ہوگا یقیناً بہت لمبا چوڑا مشکل ہوگا علماء اور مفتیوں کا کام ہوگا عام بندے کا تو کام ہی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان وہ دو کلمے جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں وہ زبان پر بڑے آسان اور بڑے ہلکے ہیں مشکل نہیں ہے وزنی نہیں ہے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں تو یہ کلمے یاد نہیں کر سکتا مثال میں آپ کے سامنے کہوں کہ آپ لوگوں نے روزانہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقع فتن کفکا فا کا کمین انکان من کالو کا تکر کرن ککر الکرسی کا بنی تحکیم شک شکتن کالو کن لکا کفا کما بھی کفا کل کا فقربتو یا کو کبن کان تحکی کو کبل فلکا تو بڑے بڑے کہیں گے کہ نہیں یہ ہمیں نہیں آتا یہ ہمیں نہیں آتا یا کوئی کہتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھو قلندر کے سکندر سمندر کے موجوں کے اندر قلندر کے اندر ہزاروں سمندر یہ جلدی جلدی پڑھو ہر کوئی دوسری تیسری بار فیل ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں بڑے آسان ہیں بڑے سہل ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زبان پر بڑے سہل ہیں آسان ہیں ہلکے ہیں پھر عام بندہ کہے گا کہ جب زبان پر سہل ہیں آسان ہیں ہلکے ہیں تو پھر قیامت والے دن میزان کے ترازو پر بھی ہلکے ہوں گے پھر ان کا کوئی وزن بھی نہیں ہوگا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان میزان کے ترازو میں بڑے بھاری ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں زبان پر بڑے آسان ہیں بڑے ہلکے ہیں قیامت والے دن میزان کے ترازو پر بڑے بھاری ہوں گے اب ہر بندے کے دل میں آئے گا کہ کاش میں بھی یہ سیکھ لوں کتنے آسان کلمے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آسان ہیں اور زبان پر بھی آسان ہے اور قیامت والے دن میزان کے ترازو پہ بڑے بھاری ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں چاہوں گا کہ آپ سب میرے ساتھ ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہر بندہ یاد کر سکتے ہیں مولا برہان صاحب کے پاس کسی بھی طالب علم عالم کے پاس جا کے کہ وہ کلمہ جو بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ مجھے یاد کروا دو 2 منٹ میں 5 منٹ میں 10 ایک دن میں یاد کر ایک دن میں یاد کر کے موت تک پڑھتے رہو میزان کے ترازو میں کتنا عمل جمع ہو جائے اور اسی کے ساتھ ایک ٹکڑا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ملایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے اے اللہ کے رسول رزق کی بڑی تنگی ہے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں کاروبار بہت تنگ ہے رزق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت نماز سے پہلے یا بعد میں 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے بھی کھول دے گا رزق کے دروازے بھی کھول دے گا قرض سے بھی خلاصی نصیب فرمائے گا اور اس کے ساتھ میں ایک اور حدیث جوڑتا ہوں اور پھر دعا کرتے ہیں امام محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ میں نے جہاں پر بھی یہ حدیث بیان کی ہے تو لوگوں نے وہ عمل شروع کیا ہے اور الحمدللہ مجھے مبارکباد بھی دی ہے کہ مبارک ہو میں نے ہفتے میں 10 دن میں 20 دن میں مہینے میں وہ مکمل کر لیا ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے یا اس کی مغفرت پکی ہے جو 70,000 مرتبہ دنیا میں پہلا کلمہ مکمل کر لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اور اگر کسی اور کے لیے پڑھے گا تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی والدین کے لیے پڑھ لیا کسی نے عزیز کے لیے پڑھ لیا دوست کے لیے پڑھ لیا کسی فوج شدہ عالم کے لیے پڑھ لیا تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ 70,000 اپنے لیے بھی مکمل کر لیا 70,000 ایک 70,000 مکمل کر کے اپنے والدین کو بخش دیا
ایک 70,000 کا نصاب مکمل کر کے میں نے اپنے پاس بطور امانت رکھا کہ میں جس کو ضرورت مند دیکھوں گا اس کو میں بخش دوں. اور ہمارے علاقے میں ایک نوجوان صاحب کشف مشہور تھے کہ اس کو کشف ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، اس پر پوشیدہ راز اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک پروگرام میں، ایک کھانے میں ہم بیٹھے تھے، وہ نوجوان میرے سامنے بیٹھا تھا. نوجوان، وہ اللہ کا ولی، وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئے. تو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ ابھی مجھے القاء ہوا ہے، مجھے کشف ہوا ہے کہ میری ماں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو اس لیے میں رونے لگ گیا. تو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایک 70,000 کا نصاب رکھا ہوا تھا، تو میں نے اپنے دل میں وہ 70,000 کا نصاب اس نوجوان کی والدہ کو بخش دیا. کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ دل میں یہ بات کی کہ یا اللہ، دل میں، زبان پہ نہیں، یا اللہ یہ 70,000 جو میں نے پہلا کلمہ پڑھا، یہ اس نوجوان کی والدہ کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں، اس تک اس کا ثواب پہنچے. کہتے ہیں وہ نوجوان بیٹھا بیٹھا ہنسنے لگ. لوگوں نے پوچھا اب ہنس کیوں رہا ہے؟ کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے قبر میں میری والدہ سے عذاب کو ہٹا دیا. تو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کا کشف اس حدیث سے معلوم کیا، اور اس حدیث کی صحت نوجوان کے کشف سے معلوم. تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری حدیث یہاں پہ ذکر فرمائی ہے، کم از کم اگر اس محفل میں آنے کے بعد ہم صرف اس ایک وظیفے کو یا یہ 2 وظیفوں کو پکڑ لیں. نماز تو فرض ہے، پڑھنی ہے. ایک تو ہم اپنی عورتوں کی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہوں، اپنی بیٹیوں، پوتیوں، بچیوں، بہنوں کی تعلیم، دینی تعلیم کے لیے فکر مند ہو جائیں. ان کو ضروری تعلیم، العلم علی فریضۃ علی کل مسلم، علم ہر مسلمان پر فرض ہے. مسلمان مرد کو بھی کہتے ہیں، عورت کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ آنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں، پوتیوں، بیٹیوں، بہنوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہو جائیں. آپ کے لیے یہ کھلا باغیچہ ہے، باپردہ ماحول ہوتا ہے، استانیاں پڑھاتی ہیں. اور دوسرا، یہاں سے جانے کے بعد ہم ایک عزم کر لیں کہ ہمارا آئندہ زندگی جو ہماری ہے وہ ہم دین پر گزاریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.